نن سبا دکاندارانو عالمي چرګانو نه یو کلب سره کټ کوي او احتیاط پکې نه وي نو که غون سره کټ په جواز شته خو مکروه کوي پیدا د حیوان تعذیب او غیر غون سره نه کټ کوي ها غون سره نه کټ کوي ماشینی حلالي څنګه دي بالکل په ماشین هم کولای شي او بسم الله الله اکبر دی وسره وي ټوپک باندې یو کس کاروي ته مړ شو او بیا ځپ چې ځپ شي بیا خو حلال دي او که ځپ نه کړي زموږ دیوبند فقهاو لیکلي چې بیا مردار څنګه د بارود په زور باندې ته تاو باندې ټوپک کار ما وي نن سبا خلک په ټوپک باندې کار کوي په دې کې دوه قسمه چری وي هغه چرو کې پتری تیره وي که تیره پتری وي کنه چې هغه خر کول شي بیا حلال دی که تیره پتری پکې نه وي دا د بارود په زور پرې کول کوي بیا مردار دی بخاری شریف اخیری درس پکړی او جواب وکړي خو ما څه بلا بوزه پاتې یا خلاص پروري انا ډېر ټیم پاتې ها موږ به تاسو ته دا څه نه کوو چې ټیم د تنه خایو سپورټ کې ته به ټیم وکړو سودا مالا اسونه سودا مالا ها ان شاء الله لذيذ ټیم به تخایو او دغه به کوته وته ویل کېږي زه خایل اونډه وسم بسم الله الرحمن الرحيم باب هبة الوحي بس اوس لږ ما ځان فکر کې خبره آسانه شي هبه ده مشا څنګه ده ورانه ما ته وګوره په دې د ټولو علماء اتفاق دی چې بيع د مشا جایزه ده بيع د مشا جایزه ده لکه زما کور دی ما ته وګورئ اشاره یو دی په کې ګران دی باقي حساب زما کور دی کور او په هغه کور کې ز نیم خرڅو نیم خرڅو بیا د مشا جایزه شو ولې ځکه خو په یوم با نیم خرڅوم خو دغه نیم یا دانی یا د تعین مبيعي بکې کې به هم پکې راځي اوس پیسې بواله سبب غراشي نو زه به وته نیم کم نو ګورې ما تاسو ته مخکې ویلو چې خرچه د کچ کون کې په مشتری نه د پچا ده بای دې تسلیم خو دې کې نو زه به سره راولم پټواري پیسې باغله ورکړ او جدا به کوم نو که په ما باندې د تقسیم خرچه راشي خو په بیا مې شي خرڅ کړی دی راځي خبره دې ورکړم کدا ضرر په ما راغی د قسمت د تقسیم او پټواري د پیسې ورکړ نو دا به خامخا د ماننده کې شي په بیا خرڅ کړی راځي خو نه دی ورکړ نو په بیا کې اتفاق دي چې بيع د مشا جایز ده هبه د مشا دوه قسمه ده یو په ما یقسمو کې ده او په غیر یو په غیر ما یقسمو کې ده ما یقسمو پیژنه چې کوم شی قسمت قبلې لکه دا کو تقسیمېږي ځکه تقسیمېږي یو غیر ما یقسمو دي چې قسمت قبلې لکه حمام شو لکه حمام دی هغه قسمت قبلې قسمت پیژنه قسمت دا معنا چې تقسیم نه پسم هغه ته فائدہ ورکړي چې د قسمت تمخ کېده لکه کور د قسمت تمخ کې رهایش پکې کېده قسمت نه پسم پکې رهایش کېږي هغه څه باندې ناقص به کېږي او حمام درې پکې مېن نیم کو نو بیا پکې غول نه کېږي یا هغه څه نه کېږي چې کوم څنګه مخ کې یا کوی دا نه نیمېږي چې نیم ته وډا کې به راځي هغه منفعت نه رسېږي کېږي یو ما یقسمو دی بل څه دی غیر ما یقسمو نورا ولا ما یقسمو هغه کې هبه د مشا و ما یقسمو کې ای مسله څه جایز ګرځي امام صاحب ناجایز ګرځي ای مسله څه قیاس په بیع کوي چې بیع د ما یقسمو جایز ده بیع د مشا جایز ده نو هبه د مشا جایز ده نو وایو نه دیکھے پدے واحد الزام دا ضرر زائدہ راضی پدے واحد الزام دا چا راضی دا ضرر زائدہ سبب اور تویرہ شما سرا رشید انکا آدھے بہت تویر اور صبر کا وسط و بیخ میں نہیں در کر صبر کا اب بیاوی کی ما درن انکا او دے بہت پٹواری راولم نو پدے واحد باندے سرازی دا تقسیم مؤونت راضی تقسیم بکئی الزام د ضرر راځي او د خو هبه کړي څه
خیراتی ور او موږ مخکې ویلو که ستاسو یادي چې هبه بغیر د قبض نه دانېږي دا خو موږ ویلو مخکې نو چې هبه د مشاهده وکړه فما یقسمو کې الله پچا کې فما یقسمو کې نو د امام صاحب په نس صحیح نشوه او د ائمو ثلاثو په نس باندې په شان د بیع د صحیح ده لیکن ما ته وګوره که چېرته ما دا ناجایز کار وکړو دا نیم کور مې هبه کړو ما یقسمو د نا صحیح کېږي خو نه ولاړم او هغه تکلیف مې برداشت کړ پټواري مې راوست او جدا مې کړ یم راشه اوس واخله اوس صحیح وګرځېد ولې چې دا کوم څیز د وجې نه ما ناجایز وي اما وکړه اوس پکې تعین مې وکړه اوس جایز وګرځېد او هبه د مشا په ما لا یقسمو کې جایز ده موږ ائمو ثلاثو سره ملګري ولې مولانا صاحب هغې کې په ما الزام د ضرر زایده نه راځي هغې کې به څه کو هغې کې به محایات کو محایات واربندی ته وایي هلکه د دې ټټۍ نه یو ورځ ته فایده اخلي یو ورځ به تېزه یو میاشت ته اخلي یو میاشت به تېزه سار ته ډیوټي پکې کوه ماښام به پکې د ډیوټي د دې کپي نه یو ورځ توب وړه یو ورځ به تېزوړم سار ته توړه مازدیګر به زوړم نو په ما ته الزام د ضرري زایده نه راځي اوس خو په پېښ وی که نه اوس مولانا صاحب یو رکوټې نقطه بل هم ذکر دا مشا کې دا شیوع چې هبه کې مانع ده په ما یقسمو کې نو شیوع وقت العقد وقت الهبه نه دی وقت القبض دی شیوع وقت الهبه نه دی بلکې وقت القبض دی دا قبض په وخت کې شایع څه مطلب ما ته وګوره زما مثلا دا نیم کور دا زما نیم کور دا مې د بل لور مې استثما وارث نشته مثلا نیمه ځمکه زما ده نیمه د چا ده د رور مې ده ما هغه خپله نیمه یو سړي ته هبه کړه لا قبض صحیح شوه ځکه معلومه ده لا قبض نو شوي چې زما هغه رور مړ شو او د هغه بل څوک مالې مال راغی اوس وقت العقد خو شیوع نو خو وقت القبض څه شو شیوع شو او د هغې نه ممانعت راغی پوهېږې او زما غنیمه اگر چې معینه معلومه ده خو اوس زه مکمل شریک شوم د رور سره په یو جز کې مکمل شریک شوم د رور سره نو حاصل د مسلې دقه شو اوس ورپسې شه باب هبة الواحد للجماعة لږ به مولانا صاحب په احتیاط ووایو هبه د یو کس جماعت ته ما ته وګوره زه یو یم او دا کور مې 5 کسانو ته هبه کړ شابسې د یو حصه شایعه شوه که نه شوه پایه د ائمو ثلاثو په نسبت باندې څه شی شو که دا غیر ما یقسمو دی نو بیا د ائمو ثلاثو په نسبت جایز زموږ په نسبت باندې ناجایز او که دا ما لا یقسمو دی نو زموږ په نسبت جایز دی بیا وقال اسماء للقاسم بن محمد وابن ابي عتيق وارثتم نقول قلنا عائشه صديقه ده فغابك وارثتم وقد اعطاني معاويه اوراق مال معاويه 100,000 مال یو لک روپے مراکړي وی هو لكم دا دوار استاشوي مولانا صاحب دا څه خبره ده زه نه پوهېږم چې د امام بخاري رحمت الله علیه د دومره لرې مناسبت د کوم نه لري د خپل خور عایشې نه په غابه کې وارث شوما ابن ابي عتيق دا څوک وي اسماء وی قاسم او د خور وکړه زه وارث شوم د خپل خور نه نو چې وارث شوم نو حساب مشاوکه حساب سوا نو دا خو هبه نه ده دی وی لکه څنګه چې هبه کې تبرع نو په ارث کې تبرع نو حکم د دواړو یو دی ما امام بخاري په قلار کې نه ارث کې هم مال یو شی راغی ملک مال راغی ارث کې سره راغی لکه ما ته خو چاغې بس کړی نه په هبه کې خو په واحد ضرر زایده راځي دلته خو په مړي و ضرر زایده راځي خو قبر کې پروت دی دلته خو به د تقسیم په ما ضرر راځي پوهېږې دا پارې مقیاس کوا ورپسې شه او هو لکما یو لک روپۍ دا مشاهدي نیمې ستو نیمې د هغه پرواني ته مړه په روپو کې اختلاف دی د اختلاف په چا کې دی لکه په کوم څیز کې چې قسمت کې ضرر راځي چې دور او اردوین او
دار دی کورونه دي دوسر پسې شاه دومره لرې مناسبت پسې امام بخاري ګرځي چې سړی حیران شي الله 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 وعن يساره على الشاق غلام في ان اذنتك اذن كما تا اعطيت هؤلاء فقال ما كنت لأوسر بنصيبي منك جتانك معي طولة اذا بلت بنخبركم فطله بذوري والقاجام لك ايه ما تقول واذا دي غلام دا حصا مشاع وفلي ابوكي صفت لك سوني اسكالي ويجي رسول الله مبارك وتوجي دي مشاران وتداخل حصا هبكا مولانا تبدلت الزام دا ذرا زايدة رازي دا وسخبه دا اباحتونه دي دا په دې د ځمکو قیاس کې لو سر پسې شه بس شابه بس دیو دغه وي ویدام د مشاعوه زم د په عبیدو کې د په اماو کې دغه کې زمانه نه وایي په خبره پته نه و چې د چا چې په کم سیس کې صدا بس مجموعه و تهبه کړل دا دې کې اختلاف نشته دا منقولات دي ها دومره لري مناسبتونه چې تم مضبوط دلیل براونه دي ها فقزاني وزادني بالحق امراك او بل شراكه زياتي شي امراك اغا زياتي غير مقسومه اغا زياتي مشاع منقولات کې دي دا مونږ منو دا دې څه اختلاف نشته ده هغه زیاتی را سره پروتو زیاتی راکا هغه زیاتی څه شي ولکه هغه مشاع نو دا منقولات دغه څه اشکال ده بلکې دا بیا موجوده کړل چې په باندې کې به ګرځاو غواړم ها انا بیا تاسو نه ماته د اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا من كان يعمل فقال يقول انا تبني انا اوكي انا هذا قبل ما نقول الله يا اوكي بيدي انا تبني اوكي ومن بعد الله وما يجرى الكلام يا يعشوا السلام دا منقولات دي چې طبعا استقرار زیاتی شي مشاع پروانستا او بل دې کې نقصان ناراضي کنه او خیور کو زیات ور کنه هغه ټول هغه په مل کې راځي مشاهده کړل نه شي وایي په خبره لکه دا یو مثال بل درکم د پزمکه کې درکم چې خبره اسانه شي د نیم پور د نیم زماده شیو د پکې مالا تقسیم نه لیکل نیم د خپل نیم زماده خدای سم شایع راځم ما ورته خپل او کور او بخو دې کې شیو ختم شو الله اکبر ختم شو کنه شو اور بری والی کړ هم انځم تقسیم لا کوم نه پور کې جایز کړو تلا ساروي ہے اور بسې شه ان یتنی کوم امر کوم اصل کوم بدل راځي دا وو په جواب دې ته یو وخت د جماعت انجازه وبه کارفتنا ومخ خبره ده چې جماعت تبقي یا یو سړي جماعت تبقي او پزمک او په اربینو کې او مشي بیا زموږه اختلاف شته او ګردا کینی نو اختلاف نشته او کله حوازن او غیره منقولات دي او بل هغه جماعت د صحابه جماعت حوازن او توبه او غاری او تبقي خپل بچي او قدم معلوم هذا كم نينا مشاهده شابتي ثم قال أما ربي فنصرنا جاءنا لا يروي وإن أيضا أرسل إنسان ثم لقد منكم أن يسير ذلك فليقال وما حد يقول على حد يختار ويوميه من أول بيته الله علينا فليقال فقال نصرنا يا الله يا رسول الله يقول فما يقول إلى ندري من أجل منكم في مملكة من لم يختار فجعل سيقال وصلهم أمركم فرجعنا نتكلم ورحمة ورجعنا نجد الله وتكافر وهم الطيب وأيضا فهذا الذي كلمنا يسري أولنا فأقوم من الإنسان في القلب فهذا الذي كلمنا وقال رب لهم أن تجمعوا عنده بلسانه وهو حق به ويذكر عن كعبة أن جل وعلا ما هو
دلته ناستې نو ماله چا هدیه وه جلسا را سره پکې شریک دي کېدلی نو دې کې یو روایت شته دوه قسمه روایت دی یو کې دا دی چې جلسا ورسره شریک دي په دې کې جلساؤه شرکاؤه ورګه هغه مشهور حدیث دی پکې مشهور روایت دی کنه الهدايا مشترکه الهدايا مشترکه امام ابو یوسف رحمت الله علیه مجلس کې ناست و هارون رشید رب الله مال لوري چې مال یو لګو نحو علماء ټول ناست یو کس پکې الهدايا مشترکه جلساؤه شرکاؤه امام ابو یوسف وتوی انما هذا في شيء الطافح ودا په لکس کې په ډېر کې نه دی تاسو پرېږدئ په خبره بل دا بعض علما منسوخ دي او یا د باب د مروت او د اخلاقیاتو نه یعنی مستحب واجب نه نو په دې شه مال د پیر او د هدیه نو تاسو ټول درکول الهدايا مشترکه ځکه نه په دې مالو یا 500 روپے په چار راکړه 500 پتا ټول درکول شي تاسو پوهیږئ په خبره الهدايا مشترکه دی سکم دې کې من اوذي له هديه وعنده جلساء وهو حق به دې مقصود دې له هديه نه نور خلا ويذكر عن ابن عباس دا موقوف دې جلساء او شركاء ولم يصح يقول ابن عباس دا قول درک دوی مسوي اذا باب د مروت نری چې هديه ورکول لورکا د نظر بدی چې دې کیو مونږ له نه راکې ها او ټول لور کباب د اخلاقیات نه دي استحباب د فرض واجب نه دي ها او قال حدثنا محمد بن خالد قال الله تعالى امام صاحب تدوی بنا تدوی شروع کړی دا دغه په ډېر مضبوط دلایل استا امام بخاری او بخاری کې ځای په استا نه وي اخذ سنا فجاء صاحبه يتقال فقال له فقال ان صاحب الحق مقالا ثم قضاه افضل من سني فقال افضلكم مجالكم زياتي شيء ورکو ناغي کې وسره شورا نو څوک شریک نشو هغه د اقتدای شو تاسو پرې په خبره تور پسې شه دغه دنیا خلق بخاری کې تیر شي چې نبی رسول الله مسجدونه به شه په مجلس کې یو لبه شي ورته نور لبه ورنه ها مخکې تیر نشو چې نبی رسول الله هغه یو لمال ورکو بل ورنه کا صحابي ورته وي وی والله اني لاراه مؤمنا كاتب يا مسلما یو د سوي وی د بعض لورکم بعض لنورکم خشيه ان يكب الله يكب في نار جهنم نو کو جلساء او شرکاء او بیا څه ولي کوي دغه په بخاری کې مضبوط روایت شته ها وکړه دا د عمر او باندې حضرت نبی صلی الله علیه وسلم يقول له ابو يا عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر ولا تقرأ دا يقول عبد الله بن عمر دا ورکه په مجلس کې نو خلکو پکې شریک نشو ها صحیح ده دې کې دوباره قبض ته ضرورت نشته هغه مخکنی قبض صحیح دی مخکې په سور دی ما تا نه صاحب واغښتو او لا قبض کړي به هم تاسو هیبه کوم نو ستاغه مخکنی قبض د اوسنی قبض په ځای ودرېږي شبا او دا د خپل عمر او بغض عمر عمر بعنيه فبعض فقال ثم هو لك يا عبد الله مخکې چې قبض ودې قبض په ځای ودرېږي ها بعد دې تاسو چې هغه مستقل حرامي دا هدیه حرامه ده لکه خنزیر او بعض سیداتي وي چې من وجه حلال من وجه حرام لکه ریخم سرول حرام دي خذلا حلال یا لکه سرزر سرول حرام خذلا حلال دا هدیه جائزه ده ولې دا هغه په حلال ځای کې استعمال کې کنه شبا خذله په ورته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والد راکلا او د عطارد چې کوم تاجر راغلی ما ته وی یو تیوال نو هغه کتابیلو چې انما يلبسها من لا خلاق له في الاخره ما وقال اني لم اكشفها دې لمنا در کړی چې واغون دی ولې خذل ورکاغه جایزه وې کیته فقط عمر اخا له بمكه مشركا یو اخیا پیرو په مکه کې هغه تعریفا للقلب ورولېګلا
ورپسې وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابي عن ابن رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام وجعل عليهم بركاته وذلك چې نبی علیہ السلام راغی داخل نشو پدې موږ نه څه چل دي نو ذکر کړي علي ته هودا خبره نبی علیہ السلام ته چې فاطمه هو اجازه راغله نه څه چل دي في ان رأيت على بابها سترا موشيا مزينا پرده په دروازه شوې نو جواز اشتا ویږي په بقول ګوره فقال ما لي ولي الدنيا فأتاها علي فذكر ذلك لها فقال يأمرني بما شاء تقول كيف سوى تراكم قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة ولا من وجه استعمال جائز ذكر في أهل بيت واليوم صاحب خرصة كي مالداران بوالي أغيري بيت استعمالي وش به لا هدية شوى مع أهل بيت أو لكن نبي عليه السلام د تزیینه اگر چې جواز سره پردو من نه دي او پیغمبر علیه السلام په دې عمل کو چې په خپل کور کې یا د لور په کور کې د دنیا ته د خپل مینا او محبت او توجه پیدا نشي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا من خدا دې زهرة الحياة الدنيا نو قتل خو ممنوع نه دي لیکن صدن للباب مګور شوق پیدا شي بیا به کتاب ته ناسته کور بناته او سوچونه برجلات بنگلا خو زماوي او دا قیمتي بنگلې خو زماوي نه به دې توجه بالکل مور کو دې سره د بندا غږ پیدا کیږي توجه پیدا کیږي دنیا ته وردا دي شقق وامن مثال خذو کې په تفصیل تدا کو هغه دې مال راکړه انن دې سرور دې اوستل ممنوع دي او بیا متهدیه کړل په دې واچي کنه او دې کې حالات ته ګوره رسول الله مبارک کله قبول کړي کله نه دي چې چرته د ضرر نه بچ کېږي قبول کا که فائدہ دې مونږ کې بیا د سره تعلقات قائم سبب خپل مسلمان کی ټیک تا او که په دې کې د فائدې کې نه زجران واپس کوم چې دل زجر ورته په خپل چې مسلمان ته حالات ته ګوره ها وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابراهيم هاجر او هاجر ها دې کې علامه ته ارشاد فيها سمن او يهوديان ورکړو ها وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا انفسنا وقدره ببحرهم عليه السلام وليمن صادر ولغا وكتب له ببحر على خير بحر فغاروا اغه الى اصحاب الصف تذكر ويد ذكر ودې دې زیاده نه نه ودا کافر نه قبول کړه وفي قراءه عبد الله بن محمد قراءه يوسف بن محمد قراءه وفي النبي صلى الله عليه وسلم او دا هدیه ولا کافر لګلې وها د دومه الجدل بادشاہ او کېدری نو مې او کېدر شابه وكان من قبيل فاطمه بن فقال الذين سبحانه الله الذي لا يستطيع وعليه الجنه اعظم من هذا وقال ان حسب عن الشعب بالجمله لا هذه دومة الجندل امير واخوته لګلې وکافر ها وفي قراءه الله بن عبد الله قال حدثنا خالد بن حاتم قال حدثنا شوقان شيخ سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول فكرنا فليدها فقيل أنا نقول قال ألم نستعرف عن كيدنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ملائكة آخرة قول محسوسة وها وفي قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا الوحيد بن سليمان عن أبي عمرو وعثمان عن عبد الرحمن بن أبي رضي الله تعالى عنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم منكم فإذا أمر الإسلام يسامع ونحن حجنا فمن أخرج منكم من عام فإنه بأن يتوب قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنا قولت جورشو متعان طويل بغنم يسوقها غزم أبيعا أم عدية أو قال عن هبة ليش مناسبة شو كان كاغو توجه هبة لمشركين هبة قبول كله قال فبينما مثلا من مسلم عمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لكن جگر ورته وي ها او هغه جگر چې له دونه د بارات 30 130 کې تقسیم کو حظا علی الارچاله ته ټوټه جدا کړه د ثواب څخه ثواب او دینه جگر وختوري ان كان شاهدا عطاها اياه وان كان غائبا ولو كي خو جاء دوه قاسيه په جوړ کړ فاطمه اجمعون وشبعنا تغير صل دير بعد دوه قاسو مارو
او دوار قاصد زیاتین پاتې شوې فحملنا على البعير الى المدينه او كما قال الفاظ في شرطها او مشرکات نن دې کړي شي ها ورې دلته قبل روایت پاتې شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو مشرک هدیه راوړي بخاری کې ذکر شوی دی او که ترمذی کې دی وان الله نهاني عن ضبط المشركين ترمذی کې دی ان الله نهاني عن ضبط المشركين اذا مشرک نه هدیه نه نو هغه عام مشرک نو خاص لکه رسول الله مبارک ته پتا و چې دې قبلولو کې نه قبلولو کې فائدہ ده شابه دې لا اله الا الله الذي لا اله الا هو في ولا يحل في شيء وانا له ومسجد ان الله انت استاذ ودي شيء هدیه دې کې شي ها او ان حدثنا خالد بن معين حدثنا بن بالله حدثنا ابو بن قال رضي الله تعالى عنه على رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه كما ذكرنا يوم الجمعه اذا جاء الوقت فقال ما يزنى من يعلمه بنفسه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم قدره وما يعلم فقال والله كان الله قد كان قلنا فقال إني لما فقال إذا تفاعل وعلى كم أدرك عمر لا لهم يعني فقال يجوا ومن قال أحمد بن علي قال أحمد أبو أسامة عن الجميع على أن رضي الله تعالى عنه قال فإن كلمة علي أمي وهي مستمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي رب نراجب دعوين عن سيدي وما كده مناسبة سباقا على كده كما تفسير بالرقاء موانع الوجوع ها ومن خلقنا وجوه بإبراهيم وخلقنا إنه وخلقنا وخلقنا كذا عن عيد بن يعني رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل لأن شناعات معلومة الكراهية فالمصر معلومة ومن خلقنا عبد الرحمن بن باكر قال حسنا الله قال حسنا إبراهيم بن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف فيه بكثرة من الجواب إليه ومن خلقنا وقد قال حسنا على سيدنا الله تعالى عنهم يقول عمل على تشبه في ذكر الله فما هم لك عنهم فهذا ينتهيهم وقد سألهم يوم القيامة لا معوض ومن وجه عوض إذا قتل بأرزان وقت نزول الضوء تحيب خير نزول شيء فاتت وبيأتي دور صوت يعوض دور صوت يعوض باب الإشهاد في الهبة باب الإشهاد شبدي صهيب بچو صهيب صوت ابن جدعان مريء الله تعالى الذي صهيب بچو دعوه کړه دوه فوټو د حجرې چې نبی هم آتا ذلك صهيب کله د مطلع نور کړی دا مروان دې مې يشهد لكم ولې مناسبه على ذلك قالوا ابن عمر فدعاه فشهدا دعاه صهيبا بيتين وخلق وقضى مروان بشهادته لهم ليوقف شهادتهم ولا قبول شبدي اصل کې مولانا شیخو کتبه چې یوقف گواهی ولا قبول کړه دا زموږ مستدل کو په غبله مسله کې چې قضا بيمين وشاهد کې شو دي کړه چرته د یمین د شاهد سره مدعی لوي د ته ولا قسم ورکړي یمین ولا ورمس دا وصله اصل کې معاویه ته معلومه او خپل هم او صرف د اسید د تیقن ته وخته خو شي او یاد چې منکر څوک نشته سرکاري املاک دي منکر څوک شته نه نو اسید ولا ورکول شي معاویه ته د صرف د اغاغه توسق کو ورپسې شه امر واحد په کې ترجمه معلوم شو هغه په اوو وخت خبره دی یاد ده يرشي بدي شبا بس لن وورا امام مالك سيد عمره عاريت وي دا مثال استاد عمر درکړه دا عاريت دی واپس کیږي با او د ائمه ثلاثه پر د عاريت نه دی بلکې څه شي دی هبه ده او کته وی چې وته چې ساده جون هبه په شروط فاسده او نه فاسديږي دا د محمد له شو د ایمان شابه اعمرته الدار فهي عمره جعلتها له استعملكم فيها جعلكم عمارا امام بخاري اعلان دي معلومه دي جعلتها له كتاب مستقله عباده عاريه لري كمال استدي
هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره انها لمن وهبت له برا وفسقينا وهبتا شبتي ولا بلد اثنين اودكنا انا ابي هريره قال العمره جائزه قال عطاء قال جابر او ركبه ولا غيرهم ترجمه الله کے ذکر اونک اخو مولانا صاحب دیکھیں جماهیر سوی پر رکبه کے جماهیر په دې کې وایي چې دا رکبه پشان دا عمره ده لکه دغه پکې ضمن ذکر کړ لیکن زموږ امام صاحب رکبه ته ناجایز وي دا قمار د تملیک تملک بخطرین رکبه سره که زه مخکې مړ شم ستا او ستا د بچو وي که زه مخکې مړ شم بیا زما او زما د بچو وي ما ته به واپس کېږي نو دې کې تملیک د ملک دی تعلیق د ملک دی بخطرین امام صاحب ورته ناجایز وي زه ورپسې بالکل دیبا دا منافع دې تویل کېږي ها مندوبینهم ناویلا فسوال جوړه ناویلا خو قیمتي جوړي وي نو نشي هغه نه بل نه ولا فسوال غواړي تزيين دنابي معلوم شو هم قال الحمد لله رضي الله تعالى عنه وعليه كثيرهم بولها داخل جنب عائشة وباقي كميسو قطري أو مخصوص كميس فينزو درهمه فقال عائشة ارفع بصرك لها جاريتي إذا ما دي جارية أقولك أنا انظر إليها فإنها تزهى اصل کې تزهی فک دی دا رغبت کی چې وی غوندي په کور کې کور نه چي کور کې خلک هم جامع دي کور نه چې زما دا ویندا وقد كان لي منهن زمانه دین یو کمیسو په زمانه د احترام کې نبو یو خدای تقین کتاب مزین کېدل د واده لپاره په مدینه کې الا ارسلت الیه تستغیر د دې د جنس یو کمیسو نو خلک ورانه ناویا نه غوښتل او زما وینځي کور کې نه چي ورپسې شاه وفي خلقتنا يحيى بن بكر خلقتنا من ابراهيم بن الجامع الجامع ورضي الله تعالى عنه وعلى رسول الله اعلى او شات في اعلى او من حمامینو کله چې په ور کوي ها سار او ما خام یو لوخه په ور کوي ها وفي خلقتنا الله بن اسماعيل وعلى كما يحب وفي خلقتنا عبد الله بن خلقتنا وفي خلقتنا الله بن جميع رسول الله تعالى عنه قال لما كلم المهاجر والمدينة وحول الجاهلين كلمة وحدنا الله وأشار أحسنهم من الظاهر أيهم كلا أحوالهم كل عام ويسكن على وقته وكانت أمه أم أنس ومسلمين كانت أم عبد الله بن أبي بكر وفتاة أرض ثم أنس بما رضي الله تعالى وعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا مولاة أم أحمد بن قالت من أبي الأفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفتح عن جبل مور ده انس ام سليم كانت عبد الله بن ابي طلحه مورم ولا انس سرور د ميراني انس ده نظر نه دي او ده مالك نه دي او دي ده ابو طلحه نه دي نو اعطت انس بن مالك ده غمور نبي عليه السلام رزقا يوبا مراد انجو کو غنچک مراد نه باغ دي نو ورکړي دا نبي سم ايمن تا مولاته چې د مولا او اصل کې دا د نبی صاحب مولات نه دا مولات د ابو لهب کله کوم شنو او مور د اسامه ابن زید وا پیګه او دا هغه چې پیغمبر علیه السلام له پیم ورکړي قال ابن شهاب فاخبرني انس بن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل اهل خيبر ومدينه واپس رد المهاجرون الى الانصار منايحهم التي كانوا منحوهم اقبل هدايا وتواپس کو منايح مني حلف يوخي تموي او مطلق عفیه تموي فرد النبي صلى الله عليه وسلم الى امه عسقها واعطى رسول ام ايمن مكانهن من حائطه غلب الورقه او مكانهن من خالتي خالد رسول الله بعد رسول خمس ولا ورقه او چې کله واپس کو مانه ته ورشو مېمن ته واچغه بعد ته واپس کی بل ورکو نو چې څنګه انس دا نو ام ايمن ولا پغاره کې صادر واچو او بريخ كنبي عليه السلام لا بزه ندر سامان نبي عليه السلام را کړل بډای موټر نو نبی سامو ته مې منه تعالی بل در کوم دا ورکا وینا نو ابو ډای مو نبی رسول الله مبارک رضا کړه نو بل باغ ولا ورکا هغه دی واپس
ورپسې شه. وقال احمد بن شبير اخبرنا ابي عمرو في هذا وقال كان من حالته وفي حالته تصدق على حسن يا ومنها دي عنا ذكر كيلته ويران على حسن يرجع عن في عقيده ان على في كسر الدنيا قال ثم عبد الله بن عمرو يقول رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى الذين من حدا ذكر كيله دا چې چاله ورکي یا خیراتی ورکي هدیه یا مستعار چې پیسې وخته کوټه شیرال فسکا ما من عامل يعمل بخسة منها يستلويتنا فجاء ثوابه وتصديق موعود إلا بأجر وكي إلا أدخله الله بأجر حتى المنقش من المصيوات من يهيد عن دينة رد السلام تشميت العطية ما تدان الطريق ونحوه طاقة قدر للنبوة 15 حتى تندير شيري خان والبسيط جام ومن حدثنا محمد بن قال حدثنا وين قال حدثني عطاء بن رضي الله عنه قال كان من رجال يقولون أرضين فقالوا الواجب بكل ما يقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل أو يمنعها أخاهم فإن لا يجب أولهم وقال محمد بن قال حدثنا وزعيم قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن قال حدثني أبو سعيد قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ما في شركه فقال وحي إن جدة شعبان تجد فهنا من قال نعم قال تقول قال نعم قال هذا معونها قال عن قال بكل ما يوم بها قال من قال عمل وإصلاح بحال إن الله يستمع من أو كم بنك وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابي محمد بن قول بس مناسبت تقلقه يبيلو كي بيور كول هبه كول بلفا جعار ور كول ها قال حدثني عالم في ذلك عند رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد لا فصل رفيد فقال من هذه اختراها فلان ده فلان کی کوئی اجاره ورکړه یا ما انه لو منحها یا ولكان خيرا له من ان ياخذ عليه اجرا چې په اجاره په پیسو ورکول خیراتی ولا بهتر او دام سوخ او استحبابي صورت دی ګوره خیر اخلا اجاره باندې ورکول چې هو بهتر دا و چې نشي کول خیراتی ورکا د مناسبت سبب هم مولانا صاحب لګزان کوي کا دی باب کې امام بخاری په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې رد کړي ما تا ګوره لغوندې هغه دا یو سړی چاته چې اقدم تو که هذه الجاریه ما تا ګوره اقدم تو که هذه الجاریه امام بخاری وی دا څه شی دی هبه شو او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوی وی دا دوار احتمال لري اقدم تو ها تملیک د عین هم چې هبه ده او تملیک د منافع هم څه دی چې عاریت دی نو په ادنا به ور محمول کو جګه د سوي لیکيږي تابع عاریت خدا الا مولانا صاحب چې دې سړی دا خبره کړې ده او دا سړی لاول خو خدای چې داغه تاسو کې جمال مرادو منه او خدای ته خبره پکاره چې ستاسو دې نه مراد څه ما خپل مراد وایا او که چېرته بل فرض یا دا سړی دا اوې او دې په مرض وفات کې او مړ شو او تفسیر یې ونکړ نو بیا ګورې د ټول علماء په نس سولس کې نافذ دی د سولس نه زیات نافذ دی او کمر دی وفات کې نو او دا لفظ او یو بیا مړ شو د لور دا واخله او خدام تو کې وي او مړ شو نو ګور بیا دی کې امام بخاری وی مراد تنا تملیک د عین دی چې هبه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوی تملیک د منافع د ادنا د جاریت دی والفسيشة إذا قال أقدمتك هذه الجارية فهو على ما يتعارف الناس فهو جائز على ما يتعارف الناس فهو جائز أو عول في مناطق خلق ساخلي شبه تمليك دعين الله أكبر ورد اليوم نكتر وقال بعض الناس بعض علماء سوي هذا بيرد إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه في هذه عارية ولمطلق امام صاحب نه امام صاحب اول تاسو ته وکړه سمستر او که تاسو دې ته ونکړه تبیین او تبیین او دا سړی په مرض وفات کې دا ویل نو بیا هم دا دغه دی ګوستیت په سولس کې شو او که چرته داسې وي او دې مړ شو نو بیا عاریت دی وین قال کسوت که هذه الصوت فهذه هبه دې په موږ یو ګونه پټ غونډه راځو ما ته ګورل غونډه دا د تصوت کې کسوتو کې ته هبه وي او په اقدمتو کې هذه جاریته ته هبه نه وي عاریت ورته وي فرق ولې کې تاسو پوهیږئ په خبره مونږ وایو چې پکې څوک عاریت شایع نه دی
او په حیواناتو کې عاریت سره شایع ور بنا په عرف دا په خپل په عرف په البته ګورې د امام ابو حنیفه دا وایي چې په یو علاقه کې عرف د اخدم تو کنام هباو بیا ځم په عرف اخلم او په کسوه کې عاریت ډېر معمولی دی خلک جامع ورکوي د دنیا خلک جامع راوړي اسمونه وایي نه کاته او تو کوي او نه بل څه وایي مونږ یې په چا خبر کړو الله اکبر مال خلک جوړه وروړي په ځان کې باندې کړي او راکې دا واخله دیم نی ویلي چې کاته او تو ته ولا کاته او تو کوي دیم نی ویلي او څه شي دی لکه عاریت نه دی دا هیبه ده سپلای را وروړي جوړې سپلای را وروړي دا خو به جوړ را ګوټان له جوړ اسی نی ویلي ګوته کې راکې مونږ یې په چا حمل کړ عرف تکو عرف کې دا هیبه ده عاریت نه دی چې ته عاریت ډېر کمې لکه عایشې کې مخکې وي او په خلاف د دې کې چې ما ته یو سړی موټر ودرئ او ما ته ووایي چې اقدام ستا د خدمت لپاره راوسته نو دې کې عرف په دې نه دی چې خلکو له موټرې ورکوي عرف په دې نه دی چې خلکو له اوښان ورکوي عرف په دې نه دی چې خلکو له غواګانې میښې ورکوي عرف له اعتبار دواړو کې فرق دی قیاس د اسمان فارس دی شابه واخدم وليدة مال وینځه د خدمت لپاره راکړه ورو لفظ اخدم ذکر شو مراد نه هبه قال الدين علي ثم اخدمها هاجر لفظ اخدمه ورکو او مراد ته څه غشتي دي عاریت نه کنه د اخدمه من وای التقرینا وتروا قرینا او ابراهيم عليه السلام کوم روانه ده شابه اوهو ابراهيم شام ته چې یو سړی چې په سفر دی او وینځه ولا ورکی دا عاریت نه یو او بل دا چې وینځه سو په عاریتونو کې نه ورکړي قانون دا دی وینځه سو په عاریت کې نه ورکړي غوا په عاریت کې ورکړي میخه په عاریت کې ورکړي غوی په عاریت کې ورکړي هغه سره قرائن موجود دي وینځه خلک ورکی ودا استاشوا هغه ابراهيم عليه السلام توبه خلا ابراهيم عليه السلام سره جما وکړه بچی ته پیدا شو نو عاریت سره زوړه څه کوي هغه بوتله دې قرائن موږ سره موجود دي فمن اذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمره يوم اخذ خبره فيها دې منه اذا حمل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سوئی اذا عاریت ولا دوړ احتمال لري تبلیغ د عین هم تبلیغ د منافع هم عالیت محمول او دې په شان د عمره او د صدقې دي تبلیغ د عین وقال بعض الناس يقول يرجع فيها لتعارية شابه البته کچرته وسردا سے قرینه را لچ داغینه هبه معلومه ده به موږ په هبه محموله لکه حملت على هذا الفرس تبه په دې فرس باندې حمل کړي بار مې کړي په دې فرس باندې فاصنع به ما شئت لا فاصنع به ما شئت قرینه جاشوا ده هبه یادا سی وای حملتک علی هذا الفرس فی سبیل الله نو فی سبیل الله لفظ څه شو یادا سی چې حملتک علی هذا الفرس صدقه لله ورقرائن وسرال به موږ په هبه محمول امام سے مطلق خبره نه کوي ها یقول قال عمر رضی الله تعالی عنه محمد صلی الله علیه وسلم دا موږ په سبیل الله وسرال دا اشاره صدقه ته دی ها اے خاتمه د کتاب ته د عمره کې ها د عمره کې سوي ورته اذا شی مستاد عمر تا توقف استعمال فی استاد عمره دغه برات اختتام ته اشاره شو بس په کومه